ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب وقال تعالى في مقام آخر ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم درود شريف بوعي اللهم صل على محمد كما صلى ډیر زیات عزتمندو مسلمانانو مشرانو کشرانو موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت د هغه بیان هغه سلسله شروع کړې و او موږ تقریبا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 12 کال عمر پورې چې سو واقعات شو هغه د تاریخ بعضی مستند احادیث او د قران پرانا کې هغه سناسه مختصرا ذکر کړی امونږ دې زه تر رسیدلیو چې 13 خطبه کې مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه مخکې څه عجیب او غریب واقعات چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صادر شوه هغه مونږ ذکر کړو او په هغه سلسله کې نن یو څو روایت بیا هم ذکر کوو زمونږ هغه سلسله ختم شوی غلطه نه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه مخکې هم د بت پرستی سره ډیر زیات نفرت او دا د بت پرستی سره دا نفرت یوازې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بلکې په دغه زمانه کې تاریخي روایتو کې تقریبا یو 1500 کسان داسې ذکر شوي دي چې هغه به بت پرستی نه کول هغه موحدین او دا هغه نوم هغه په قریشو کې په حنفاو باندې یادېدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې د بخاری شریف یو روایت ده عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت کوي فرمایي یو ځل د نبوت نمخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا چا د بوتانو د نظرانی غوښه راوړو په هغه زمانه کې به خلکو بوتانو ته نظرانی منلي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله دا معلومه شو تاسو بکړی چې را دا غوخه د صدا نو هغه ورته ویلو چې را چې دا خو د پلان کې بوت نظر دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې زده بوتانو د نظرانی غوښه چې دینو دا نه خورم. مسند احمد کې بیا یو روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا د عروه روایت ده او هغه فرمایي چې زه د خدیجه رضی الله تعالی عنها یو گاونډی نه ما دا خبر اوریدلې و چې یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل اي خدیجه والله لا اعبد اللات والعزى والله لا اعبد ابدا. خدیجه رضی الله تعالی عنها ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره کړې و چې خدیجه قسم په الله چې ما د لات او د عزى د مکه د مشرکانو داغي بوتان او اغيبه چې دینو د هر د کېدو نه مخکې یعنی د ماسخوتن په ټیم کې به د دې بوتانو عبادت کا. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایله خدیجه د لات او د عزى عبادت ما چیرې هم نه دی کړی او زه په الله باندې قسم خورم چې د دې عبادت به بیا هم نه. دا خبر اول ذهن کې کېدی چې د مکی مشرکان یا د څومره خلک چې مشرکان تیر شوي دي در داغه د نوح علیه السلام د زمانې نه والا تر د وسه پورې چې څومره خلکم مذهب مني او مشرکان دي سنه شرک کوي. نو ګور دی د الله تعالی منکر نه دي ښا د مکی مشرکان هم د الله تعالی منکر نو د قرنګي په دنیا کې چې د څومره مذهبونه دي دا ټول د الله تعالی د ذات منکر نه دي. دیو صرف د الله تعالی د ذات سره شرک کوي. څوک ور سره بوتان شریک کوي لکه د مکی مشرکانو به دا کار کا و زمونږ د گاوند کې چې کوم ملک د انډیا د دې د خلک چې دینو دام د بوتانو عبادت کوي. او کله ناکله د افسوس خبره ده چې په مسلمانانو کې هم بعضی خلک پیدا شي چې هغه بیا معزز شخصیات ته ډېر ښه نمونه ورکړي لکه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله چې دا ډېر خلوی بزرګ تیر شوی دی او ډېر موحد او ډېر ښه سړی تیر شوی دی خو خلک هغه ته اوس غوث اعظم وایي. غوث مطلب دا دی چې هغه د ټولو نه زیات مدد کولی شي او د یو لسمې ځوان ورته وایي او هغې نه خلک مدد غواړي. د قرنګې دا ته گنج بخش دا چې کوم مشهور دی د باره کې د خلکو دا نظریه ده د خلکو له څه ورکوي پیسې ورکوي. د قرنګې سخي سلطان او پلانکې دا ډېر لوی لوی بزرګان تیر شوي دي خو خلک اوس د هغو شرک کوي او هغې ته بعضې هغه صفات ورکوي په عقیدې په بنیاد باندې کوم چې د الله تعالی حق دی او د شرک مرتکب کیږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدیجه رضی الله تعالی عنها ته فرمایل و د لات او د عزى د دې عبادت نه می کړه دی او نه به بیا وکړه. خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبي ونه هغه د نبی علیہ السلام د مزاج نه خبر و هغه ورته ویل مړه د لات هم پرې د عزى هم پرې د بس خپل چې څنګه عبادت کې د قشانتی کوه. نو دا هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صفات دي چې نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې هم د شرک او د بت پرستی چې د دې ډېر سخت خلاف او مزاج کې داسې نه ورنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې تعلیم په هغه زمانه کې نو چې یاره د خلکو ته دا خبره خودلې شوی و چې دا بوتان چې دینو تاسو د دې عبادت مکو. د دینه بعد په تاریخ کې څو واقعات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حواله سره مشهور دي او دا واقعات ابن عساکر ترمذی شریف د قرنګي مسند احمد د قرنګي بیهقی او دا ډېر لوی محدثین او ډېر لوی مورخین چې دین واغو ذکر کړي دغه واقعات ته لږ وخت کې د بیا پاغي باندې خپل تفسیر کوي. پاغي کې د ټولو ناولنې واقعې چې دنو دا شام کې د بحیرا راهب سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دو ځله ملاقات شوه د داغې دي او څه بیا نور بیا هم ذکر کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر شکله 12 کالو ته ورسېد نو د ابن سعد یو لوی مورخ د غدا لیکلی دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر حضرت ابو طالب صاحب چې دینو د تجارت په غرض باندې شام طرف ته روان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ډیر وجړل او هغه ته ویل چې ته ما چاته پرې دي زما خو مورم نشته پلارم نشته زما دلته به خیال څوک ساتي امام ځان سره بوزه. نبی علیہ السلام هغه ټیم کې د 12 سال عمر
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پوره ون خطو چې ما به ځان سره بوزي، بس هغه ویل قسم یې وخوړ چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان نه جدا کوم. او دغه رنګ حضرت ابو طالب صاحب چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان سره د شام د تجارت په سفر باندې بوتلو. الته کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د قریشو د تجارتي قافله چې کله بصرا ته ورسېده نو دیو لاړه او د بحیرا د راهب نومو عیسایانو کې چې کم خلک عبادت کوي او بیا ځان له یو داسې آستانه او خانقاه شان جوړه کړي صومعه ورته وای، پاغي کې هغه خپل عبادت کوي. داغه د صومعه او د عبادت خاني خواته د قریشو قافله ودرېده. و دا بحیرا راهب چې ونو دا بچاته نه راوته. راهبان چې دینو دی ځان له عبادت کوي، خلکو ته د عام ماحول ته چې دینو دی نه راوځي. وهغه خلاف معمول چې دینو راوته او تپوسی وکوي دا خلک سوق دي ویره چې دا د قریشو قافله د تجارت راغلی ده، هغه به دی له روټي وکړه او روټي وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه ټیم کې د 12 کال عمر او نور ټول ور سره مشران خلکو ورته ویل یاره ته وړو کې ته سامان سره کینا کم پړاو چچولې مونږ بلاړ شو روټي. هغه چې کله لاړل بحیرا راهب ته تاسو وکړه چې تاسو ټول راغلی، هغه وینه چې یو ماشوم چې دین هغه مونږ پرې خېده وینه نه هغه مراولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دی بحیرا راهب راوسته شو، نبی علیہ السلام روټي خوړه و د ورته داسې نیغ قتل او دا غینه بعد د پاسې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول جسم مشاهده وکړه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته خدا پته و چې د مکی د مشرکانو چې دینو مذهب دا د بت پرستی دي نو اولاد او عزات د دی بوتان دي. هغه نبی علیہ السلام ته ویل چې زه تا نه وسو ته پوښتنه کوم خو ستاسو د پلات او پمانات او په عزا باندې قسمی ته ما ته رښتیا حلوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې لات او عزات او دغه شینو سره دی بوتانو سره خو ډیر نفرت کوم دی باندې قسم را لمر راکوه. وزه په الله دی د الله د پاره ورته رښتیا وایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناغي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خوب د قرنګي ژوندۍ کې چې د څومره معمولات راځي و د دې ټولو تاسو وک. او بیا د ترمذی شریف یو روایت ده پاغي کې راځي چې د مکی او بیا هغه چې دینو ابو طالب صاحب ته ویل چې یاره دا استاد د دې پلار څوک دی، دا ماشوم څوک دی. ابو طالب صاحب چې دا زما زوی دی وراره یو. و بحیرا راهب ورته ویل چې د دې ماشوم پلار چې دینو دا ژوند نشي پاتې کېده او د دې پلار چې دینو دا به وفات شوی. و هغه نه بعد ورته ابو طالب صاحب چې دا زما وراره دی او پلار وفات شوی دی. پلار کله وفات شوی دی؟ د پیدایش نه مخکې. بیا هغه ابو طالب صاحب ته ویل دا سی واقع تاریخ کتابونه چې کوم لیکل ده چې دا ستا وراره چې دینو دینه ډیر لوی عظیم شخصیت جوړیږي او دا به پیغمبر کیږي، نو ته دا واپس ځان سره بوزه که شام ته دی بوتلو نو الته به يهوديان ورته نقصان ورسي. بیا ترمذی شریف په روایت کې راځي چې د دې عربو مشرانو ته تاسو کوي تاسو څنګه پته ولګیدا؟ نو هغه ورته ویل چې دا سید المرسلین دی او رحمت للعالمین دی او الله تعالی به دا پیغمبر راولي او ما دا دی وجنه او پیجاند چې د په دې ولو په منځ کې مهر نبوت دی. او دا قرنګي د بحیرا راهب دا سفر وشو او بیا د مسند احمد چې بیا کوم روایت ته هغه کې بیا راځي چې نبی ابو طالب صاحب چې کله دا خبري واورید نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت ابوبکر صدیق او د حضرت بلال سره چې دین واپس. خدا خبره په دې ځکه دا غلطي شوی د مسند احمد د روایت کې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 12 کال عمر شنداغي عمر بسوي نه یا لس کاله نو یو دومره لوی ماشوم چې هغه ته د يهوديان نه دومره لوی خطر ده او هغه خلک بیا د ماشومانو سره لیږي، دا خبره شیدو دا خطا ده. د قرنګي حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ خود قریش سره له تعلق پیدا شو چې کله بلال اسلام راوړ نو د دې مخ کې د بلال د قریش سره دومره تعلق هم نه وو، خلکو په غلامانو باندې دومره لوی اعتبار هم نه کاو. نو دا واقع په دغه کې خطا ده. بیا چې کله دویم ځل باندې بیا د بحیرا راهب سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات شوه او هغه بیا د تاریخي کتابونو هغه واقع لیکل ده کم چې د خدیجه رضی الله تعالی عنها د تجارت کمال او هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام شام ته وړل. نو هغه کې بیا د څه چلو شو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په دویم ځل باندې تلو
نو یو رومیان رااله د روم نه یو کسان رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وجلو پنیت پاله او اغیراله د دې بهیرا راهب د دې د سومعي ته چې کله ورسېدل نو دی راووت وې سکوي وې د قرنګي وې د اخري زمانه د پیغمبر دراتلو وخت مونږ زو هغه وجنو هغه ورته ویل چې کم کار الله تعالی کوي نو تاسو منی کولای شئ وې د دینه بعد بیا غور رومیان چې دین وغه لاړه په دویم ملاقات کې بهیرا چې دینو هغه بیا راووت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ولید نو بیا دا کلمه ویل ده خدا تاریخي کتابونو لیکل ده چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله النبي الامي الذي بشر به عيسى ابن مريم وغدا سي کلمه ویله چې زه په الله باندې ایمان راوړم او پتا باندې ایمان راوړم چې ته د الله رسولي او د قرنګي هغه رسولي چې د چا خوشخبری مونږ ته حضرت عیسی علیه السلام را کړی دا په دغه ټیم کې د نبی علیه السلام عمر شیدنو دا تقریبا 25 سال له د نبوت نه 15 کال مخکینی واقع ده او د دې واقعي په بنیاد باندې بیا د بهیرا راهب چې دینو دا ابن منده او ابو نعیم په نوم باندې یو ډیر لوی مصنفین او مورخین دي هغه چې دینو دې ته بیا صحابي ویل دي د بهیرا راهب ته او د قرنګي حافظ ذهبي چې دا مشهور ناقد او د جرح او تعدیل امام دی هغه هم چې دینو دا واقع ذکر کړی د خپل کتاب کې د دینه بعد بیا د چلوي وشو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل ځای ته لاړ ولته د نستوره په نوم باندې یو راهب په بوسرا کې دا غي سومعي مخکته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او قافلې قیام وک خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړ او ځان له دی ونی لاندې ناست ویغه نستوره راهب راوته خلکو نه تاسو کو چې دا سړی څوک دی ویره چې دا د قریشو د قبایلو نه سړی راغلی دی او دلته ناست دی ویغه قسم خوړو چې د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه بعد دلته چې د نسوک بل پیغمبر د دیونی لاندې ناست نه کړي وی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دي وی زمون په کتابونو کې دا خبره لیکل شوې ده چې زمانہ بعد به دلته کې یو پیغمبر چې دین هغه بکینی بل سړی به د دیونی لاندې نه کړي او دا غرنګ نستوره راهب مې بیا کلمه ویله چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله النبي الامي الذي بشر به عيسى ابن مريم او د دینه بعد ویله چې د دې ونی لاندې چې دینو نبی امی هاشمی العربی المکی صاحب الحوض والشفاعه او صاحب لواء الحمد دومره لوی القابات و نبی علیہ السلام لور کړ چې دا بکی د قرنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بصره په بازار کې د یو سړي سره معامله رااله او هغه ورته ویل ته پلات او په عزات باندې قسم خوري چې دا کار دي نبی علیہ السلام ورته چې خو په دې قسم نه خورم وی هغه روغونتي اما سره چې کوم د خدیجه رضی الله تعالی عنها غلام او غیسان له ورته ویل چې دا د الله تعالی رسول دی او پیغمبر کیږي او دا غرنګ د ابو نعیم یو روایت دی هغه وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله روانونو دوه فرشتو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سورې کړو او دا غرنګ بعضی روایتو کې راځي چې د نستوره راهب ویل چې کله دا پیغمبر را روانو زما د سومعي طرف ته نو د ټولو ونو او بوټو د سجدي کولی او د قرنګ ډیر شو واقعات به تاسو د احادیثو د قرنګي معتبر تاریخي روایتو کتابونو کې تاسو ته بخښه خدا واقعات چې دي نو دا ټول سری دا ټول خطا دي د لپاره ما بیان کړم چې دا به تاسو ته په هر ځای کې تاسو د سیرت کتابونه ګورئ نو هغه کې به تاسو ته راځي دا به په نظر راځي تاسو د احادیثو مشهور ترمذی بیهقی او د غرنګي مستدرک حاکم دا سلوي کتابونه که تاسو چرته مطالعه کوئ نو هغه کې به تاسو د داسې واقعات چې دي نو دا به مخې ته راځي نو دا واقعات ټول سری دا ټول خطا دي او په دې باندې صحیح ترين روایت د قرنګي د قران کریم چې کوم صحیح نص دی دا په دې باندې دلالت کوي او د دې وجه دا ده چې د قریشو قافلې ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ د ملاویدو نه 28 کاله مخکې دا پته لګیدا او یوازې ابو طالب سره خو په قافله کې نه وکنه نورم ډیر شي قریش نو چې هغه ته دا پته لګیدلی و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس کی نبی کیږي به نو هغه بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت کاو کنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نورم عزت کو چې را زمونږ د اوراره خو به پیغمبر کیږي دا خو هغه ځکه مخالفت وکړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام एकदम د توحید کلمه بلند کړه نو د دې وجناغي مخالفت وکړي د قرنګ د میسره او د قرنګ نور واقعیت په تاریخ کې شته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله را روان وي دوه فرشتو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سورې کړو او دا دغه چې دا منظر چې د خدیجه رضی الله تعالی عنها ولید د قرنګ نور زنانه ولید نو چې خلکو دا مخکې نه لیدلی نو بیا به خلک په دې خبره ته ذهني تور باندې تیار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به پیغمبر کیږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ذهني تور دې ته تیارو
چې زب سکیګم زب پیغمبر کېګم او مال الله تعالی کتاب را کوي او زب اخره پیغمبر یم. نو بیا به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت نه بعد چې کوم ډیر لوی واقعیات شوي دي او د خلکو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ظلمونه کړي دي د مکې نه ایستل نو دا واقعیات به بیا نه کېده. او د قران کریم دا دوا آیاتونه په دې باندې گوادي چې الله تعالی فرمایي وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب وته د خبرې سره امیدوار نه وي چې او سره تا امید نه ساتي چې مال الله تعالی کتاب راکړي. نو چې 15 کاله او د قرنګي 12 کاله مخکې او 15 کاله مخکې داسې واقعیت شوي نو بیا نبی علیہ السلام خامخا امید ساته کنه چې ماته بس کېږي کتابونه برابر کتاب برابر نازلېږي. نو دا امید د نبی علیہ السلام نو. بل ځکه الله تعالی فرمایي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان د قرنګي ته دینم نو خبر چې قران څه توای او ایمان څه توای. نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخکې دا خبرې شوي نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته وکنه. نو د دې وجنه دا قسم واقعات دا ډېر لوی اهل علم دي مونږ هغه باره کې سنو وایو. امام ترمذی مسند احمد د قرنګي ډېر لوی محدثین او مورخین دي هغه دا ذکر کړی دي. خدا واقعات چې دي نو راټول د قران کریم او د قرنګي صحیح ترین چې کوم تاریخي او د حدیث روایت دي دا غو خلاف دي. نو دغه واقعیت که څوک وایي نو دا واقعیت ټول څه دي دا خطا دي او دغه خطا واقعیت چې دي نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شان به نه بیانوي چې د چا شان هغه ذکر کړی شوی پکې نه. هغه خبرې کول پکار دي. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین و ایمان والو تاسو د مؤمنانو سره شي ایمان راوړئ او د قرنګي د رښتونو خلکو سره شي او د رښتونو خلکو الله تعالی په قران کې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا په حدیثو کې ډېر لوی فضایل بیان کړي دي. دغه پورې زموږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت د سلسله وشوه ان شاء الله تعالی.